أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لیکچر نمبر 2 نن زمونږ موضوع ده حق و باطل کشمکش، د حق او د باطل په درمیان کې جګړه تنازعه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش په وخت کې یا په دور نبوت کې عالمی منظرنامه سوه د عالمی استعماري طاقتونو قوتونو پوزیشن سو، او نن په 2025 کې د عالمی طاقتونو پوزیشن سه د عالمی منظرنامه سه ده. ځکه نن سبا د اکثر خلکو په خوله باندې دا وینا ده چې د مسلمانان د ډیرو مسایلو مشکلاتو سره مخ دي، مسلمانان ډیر په تکالیف مصیبتونو کې ژوند تیری، ډیر د مظلومیت ښکار دي، ډیر سیاسی معاشي معاشرتی اقتصادي مسایل لري. دا وخت په ټوله دنیا باندې د عالمی استعماري طاقتونو پنجې خښې دي، کفریا طاقتونه په دنیا باندې غالب دي. مسلمانان په آرام سره ساه نشي اغستی، په هر وخت هر ځای کې هر وخت کې وال خوري. په دې وخت کې مسلمانانو ته ژوند تیرول ډیر زیات ګران دي. نو دا خبرې سنبي نه دي، دا مسایل یا د نن یا د پرون یا د یو کال یا د 50 کالو پیداوار نه دي، بلکې دا حالات د دینه بدتر حالات د پیغمبر علیه السلام په دور کې، او د پیغمبر علیه السلام د دور نه چې مخکې موږ وګورو نو الله تعالی په قرآن کې هم دا واقعات بیانوي چې په هر دور کې د حق او د باطل درمیان کې دا جګړه جاری ده. هر وخت کې حق او باطل یو بل ته امنا سامنا راغلی دي، کافر او مسلمان یو بل ته امنا سامنا راغلی دي. اگر چې دغه کافر دغه استعماري طاقت ډیر لوی غالب او طاقت به لرو، او آخر کار الله تعالی حق له پته ورکړي. په دغه سلسله کې الله تعالی په قرآن مجید کې بطور نمونه د حضرت ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کوي چې حضرت ابراهیم علیه السلام سره نه حکومت، نه طاقت، نه دولت، نه نفر، نه ورسره لوی لښکرې وي، خو ایمانی یو مضبوط طاقت لرلو، او د هغه وخت د لوی کافر نمرود مقابله ته راغی. نمرود هغه چې پټول نه صرف پټول دنیای بادشاہت لرلو، یو لوی طاقت لرلو، بلکې خپل ځان ته به خدای وي، او خلکو ته داوی چې زما ماته به سجده کوي. قوم به نمرود ته سجده کوله، خو دغه لوی طاقت هم ابراهیم علیه السلام مقابله وکړه او دغه طاقت چیلنج کو. په نتیجه کې دغه استعماري طاقت ابراهیم علیه السلام اورته وغورځو، خو ابراهیم علیه السلام هغه ته هم تیار و، او الله تعالی په اور کې محفوظ ساتو، او بالآخر د ابراهیم علیه السلام د ثابت قدمه نفس الله تعالی دغه لوی کافر د لوی طاقت خاوند د یو مټکوټي شان ماشي په ذریعه سره هلاک کو. بل مثال الله تعالی د موسی علیه السلام ورکی مؤمنانو ته د تسلی لپاره چې موسی علیه السلام سره نه لښکرې وي، نه طاقت، نه یو لوی معاش، نه لوی نفر، خو تنها د ایمانی طاقت سره د هغه وخت لوی کافر د فرعون مقابله لره. فرعون هغه چې د هغه د طاقت نن مورخین گواه دي، تاریخ کتابونه ډک دي. دغه فرعون نه صرف یو لوی سلطنت او طاقت لرو، بلکې ځان ته به خدای وي او خلکو بدته سجدي کولې. دغه نه یو ظالم، بلکې دومره حد پورې سنګدلو چې د بنی اسرائیل ماشومان به ذبح کول. خو چې کله د موسی علیه السلام د مخ ته ودرېد، د ډیرو مشکلاتو مصائبو نه بعد بالآخر الله تعالی موسی علیه السلام ته فتح ورکړه، او دغه فرعون سره د لښکره په دریاب لاهو. بل مثال الله تعالی د سمودیان ورکوي چې دوی ته الله تعالی یو لوی طاقت ورکړ،
او دغه خلک دومره طاقتور وو چې الله په قرآن کې فرمایي چې وجاب الصخر بالواد. دې خلکو به غرونه تراشل، ګټې به تراشلې او په هغې کې به کورونه جوړول. د هغوی طاقت موازنه چې مونږ نن وکړو، نو ما ورته نن سبا یو ګټ یو فلک باندې یو ګټ هم نشو ماتولی، او هغې خلکو به غرونه تراشل او هغې کې به کورونه. خو چې کله دغې خلکو د صالح علیه السلام مقابله وکړه، صالح علیه السلام دې خلکو ته راغلي او دوی دعوت قبول نه کړو، نافرماني شروع کړه. د ډیرو مسایلو او مشکلاتو نه پس بالآخر الله تعالی دغې قوم ته هم تباهي نصیب کړه او دغې ختم کړه. بهرحال دا د کفر او د حق درمیان کې دا کشمکش د پخوانه جاری دی، د کله نه چې انسانیت په دې دنیا کې ژوند کوي، انسانان ژوند کوي. همدغه حالات چې مونږ وګورو د پیغمبر علیه السلام د پیدایش په وخت کې هم، یا پیغمبر علیه السلام ته نبوت میلاو شو، نو دا حالات په دغه وخت کې هم، په دغه وخت کې هم لوی استعماري طاقتونه او کفریا طاقتونه چې په هغې کې یو نامي ګرامي طاقت ایران و، او هغه وخت کې به دته فارس وي او د دې بادشاه ته به کسرا وي. دا نه یو غیر مسلم یو غټ لوی طاقت و، بلکې دا هم د خدای دعوه کړې وه او ځان ته به خدای وي، او دغه فارس خلک په دې مجبور وو چې دته به سجدې کول. دا ټول عوام چې کوم دی د یو قسم له غلامانو دې حده پورې دوی رسېدلي وو چې د خپلې مرضۍ مطابق به څه ټیم هم غوښتل بغیر د مقدمې نه یو پاک سړی، یو آزاد سړی ابې راونیو قتل به کو. نو دغه خلکو ازادي د سلب کړې وه، ختم کړې وه، معاشي قتل عام یې ورله کړی و، ټول قوم د چې کوم دی خپل محکوم جوړ کړو او په دنیا کې د مقابله کول ګرانو. بل طرف سره د سره د روم په نوم باندې یو لوی طاقت، یو لوی سلطنت چې د هغې بادشاه ته به قیصر روم وي. دا هم یو بت پرستو مشرکانو او د هغې وخت یو لوی استعماري طاقت. د هم د کسرای فارس په شان دا قوم غلامان کړو او په دنیا کې د مقابله کول ګران. خو د یو لوی آفت د په ملک دا و چې کوم د مذهبي طبقه و چاته چې به پوپ وي، هغه خلکو له ازادي ورکړې وه چې د چا سخت وخه وه هر قسمه ګناهونه دې کوي، خو اخره کې به راغلل او د دې پوپ له به پیسې ورکړو، د په پیسو په بدله کې به له دې پوپ معافینامه ورکړه او ورته ویې ته په دنیا کې کامیاب شو. دغه رنګې معاشي سیاسي حالات، معاشرتي حالات په سماج کې، په معاشره کې د روم په ریاست کې طبقاتي نظام و. یو کس له د اختیار نه و چې د خپله طبقه پرېښودې وي او بلې طبقې ته تللی وي، خپل لیول یې پرېښودی او بل لیول ته تللی وي، بلکې د بادشاه، د حکمران، د مذهبي طبقې، د عامو عوامو طبقې دا د یو بل نه جدا وي. دوی سره په دغه وخت کې، کوم وخت کې چې پیغمبر علیه السلام پیدا کېدو یا نبوت ورته میلاو شو، بیا د مصر یو لوی ریاست کم چې مونږ مخکې ذکر وکړو، دا د دغه وخت یو لوی مضبوط ریاست فراینه مصر به د دې بادشاهانو ته ویل. او د کوم طاقت ته چې نن هم ټوله دنیا حیرانه ده، کوم مصر بادشاه چې به ځان له د مرګ نه پس د احرام مصر په نوم یو قبر جوړو او د مرګ نه مخکې به هغې ته ور واچو، نن هم چې هغه احرام مصر، هغه د مصر د بادشاهانو قبرونه دنیا وینو، نو حیران دي ورته چې دا کومه ټکنالوژي و دوی سره، کوم ساینس و کوم طاقت او قوت دوی ته چې دوی دا قسمه امارات تعمیر کړي دي. بهرحال دغه خلک هم د پیغمبر علیه السلام په وخت کې موجودو. دغه ریاست چین نوم یو لوی مهذب، یو لوی طاقت او دا ریاست هم په دغه وخت کې کوم چې موجوده دی دا موجودو. معاشي حواله سره، سیاسي حواله سره، عسکري حواله سره دا ډیر مضبوط. بهرحال دا استعماري طاقتونه کوم چې نن د امریکای، برطانیې، فرانس، جرمني، اټلی، د روس، د چین په نوم باندې موجود دي، همدا قسمه صورتحال دا د پیغمبر علیه السلام په دور کې هم. خو الله تعالی فرمایي چې وما بلغوا معشار ما آتیناهم. الله فرمایي چې دغه د پیغمبر علیه السلام د مخکې وخت نه چې مخکې کوم استعماري طاقتونه دا دومره لوی غلبي او طاقت والو چې د دې دور د طاقتونه د هغې له سمې حیثیت هم نه رسي. خو چې کله دوی د الله خدایي چیلنج کړه، د دین حنیف نه اعراض وکړو، نو الله تعالی فرمایي فکذبوا رسلي فکیف کان نکیر. بیا د خلکو له مونږه څنګه سزا ورکړو، بیا زمونږ عذاب څنګه.
اوس موږ ګورو چې نن کوم استعماري طاقتونه په امت مسلمه پنجې خښې کړي دي. په دې استعماري طاقتونو او د پیغمبر علیه السلام په دور کې چې کوم استعماري طاقتونو فرق څه دی، یا په دې ژوند وخت کې به امت مسلمه مسلمانان ژوند څنګه تیروي. فرق صرف دا دی چې پیغمبر علیه السلام په دور کې کوم استعماري قوتونو چې د روم یا د ایران په نوم باندې وو، د هغې بادشاهانو به ځان ته خدای ویل. دومره لوی طاقتونو، قومونه به هغوی ته سجدې کولې، قومونه د هغوی مخکې محکوم او غلامانو. او اوسني دور کې چې کوم د مسلمانانو دشمنان دي، استعماري طاقتونه دي، نو دا د هغوی په مقابله کې ډیر کمزوري دي. دې کې چېرته هم یو ریاست حکمران ځان ته خدای نه وایي او نه قوم د هغه ته سجده کوي، نه دغه ریاست والی کو هغه برطانیه ده، کو امریکا ده، کو جرمني ده، کو فرانس دی، کو روس دی، د هغې بادشاه چاله بېګناه سزا هم نشي ورکولی، قوم د هغه خلاف راپاسي، نه هغه خپل قوم محکوم ساتلی شي. مطلب دا دی چې د مسلمانانو دې ټیم کې مقابله د کمزورو استعماري طاقتونو ده په مقابله د پیغمبر علیه السلام د دور کې د استعماري طاقتونو. د پیغمبر علیه السلام په دور کې چې کوم استعماري طاقت و، نو هغه موږ ذکر کو چې هغوی د عوامو د خپل رعایه ازادي ختمه کړې وه، غلام او محکوم و. او په دې دور کې استعماري طاقتونه خپل عوام مغلوب او محکوم یا غلام نشي ساتلی. د پیغمبر علیه السلام په دور کې چې کوم استعماري طاقتونو چې هغه مصر او روم او فارس د هغې بادشاهان هغه د معاشي حوالې سره ډیر مضبوط او عوام ډیر غلام او ډیر غریبانان او د غربت سره مخ. او په دې دور کې استعماري طاقتونه معاشي قتل عام د خپل رعایه نشي کولی، رعایه خوشاله دي. نو مونږ د مسلمانانو په دې دور کې د دغې طاقتونو سره مقابله اسانه ده په مقابله د هغې دور. د پیغمبر علیه السلام په دور کې د استعماري طاقتونو سره په ریاستونو کې دننه طبقاتي نظام و. چاله دا اختیار نه و چې هغه خپله طبقه پرېښودې وي او بلې طبقې ته تللی وي د ځان نه خطا. عوام به ټول عمر عوامو، حکمران به ټول عمر حکمرانو. اوس او د پیغمبر علیه السلام په دور کې صرف مسائل مسلمانانو ته دا دي، فرق دا دی چې په دور نبوي صلی الله علیه وسلم یا د هغې نه پس د صحابو په دور کې د قیادت کردار دا نمونه و. بهترین قیادت والا خلکو، د ایمانی غیرت نه، د دین اسلام د جذبې نه ډک خلکو. او په دې دور کې مسلمانانو مسله صرف دا ده فقط چې د دوی قیادت هغه د ایمانی غیرت نه، دین اسلام د جذبې نه ډک دي او نه پکې هغه باکردار خلک دي کوم چې په هغه دور کې د پیغمبر علیه السلام نه پس یا د صحابو په دور کې. مونږ چې وګورو په دور نبوي صلی الله علیه وسلم کې د پیغمبر علیه السلام کردار دا و چې هغه به هر ټیم صحابو ته دا خوشخبری ورکولي چې ای خلکا قولوا لا اله الا الله تفلحون، تاسو لا اله الا الله ووایئ نو تاسو به کامیاب شئ. او دا خوشخبری به ورکوله چې تاسو په دین اسلام ایمان راوړئ نو الله تعالی به دا قیصر او دا کسرا د ریاستونه ستاسو د خپو نه لاندې کړي. د غزوه خندق په موقع مونږ ګورو چې مسلمانانو خلاف ټول کفار را یوځای شوي دي، خو پیغمبر علیه السلام مسلمانانو ته په دغه سخت حالات کې خوشخبری ورکوي چې ډیر زر به د قیصر او د کسرا ریاستونه ستاسو د قدمونو نه لاندې شي. بدقسمتۍ نه نن چې د امت مسلمه د مسلمانانو کم قیادت دی، هغه قوم ته هم دغه وایي چې تاسو په سیاسي، معاشي، عسکري، تعلیمي، ساینسي میدان کې ډیر وروسته یې، 100 کاله وروسته د غیر مسلمو نه، د استعماري طاقتونو نه د هغوی مقابله نشئ کولی. ټول قوم ذهني ته ور مفلوج کو، ټول قوم ذهني ته ور غلام کو، ټول قوم ذهني ته ور کمزوري وساتلو. چېرته هم داسې یو قیادت نشته چې هغه د امت مسلمه له حوصله ورکړي چې آو وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، چې ای مسلمانانو که تاسو په ایمان کې مضبوط شئ نو هغه دور به الله بیا راولي چې په ټوله دنیا به ستاسو حکومت شي. نو به هر حال که چېرې دغه یوه مسله د امت مسلمه په نن دور کې حل شي چې دوی له الله تعالی نیک او صالح قیادت ورکړي، نو هغه دور لرې نه دی چې دا امت مسلمه بیا هغه مقام ته ورسي چې په ټولې دنیا به حکومت کوي، معاشي، سیاسي، عسکري حوالې سره به مضبوط شي، علمي، ساینسي، فني حوالې سره به مضبوط شي. نو انشاءالله صرف او صرف کمې امت مسلمه ته په 2025 کې چې د دنیا په هر ګوټ کې اوسیږي هغه صرف د صالح قیادت دی.
باقي چې د دې په مقابله کې کوم استعماري طاقتونه دي هغه ډیر کمزوري دي په مقابله هغه کوم چې د پیغمبر علیه السلام په دور کې وو او مسلمانانو هغه استعماري طاقتونو له شکست ورکړو او نن هم کو د مسلمانانو صحیح قیادت راشي نو دا قوم به دوباره را ژوندي شي او دا به بیا د عالمي طاقتونو په سب کې ودرېږي او کوم سونو کاله تاریخ چې د دوی دی چې په دنیای حکومت کړو هغه تاریخ په بیا یو ځل ژوندي شي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.